السلام علیکم ورحمت الله. د ملګری د جولا د جالي او په باره کې تپوس کړی دی چې په کورونو کې یا په کمرو کې اکثر جولا جالي کړي، نو دا ډېرې بدې ښکاري. نو دغه جالي راورانول د جولا او یا د جولا وجل د دې شرعاً حکم څه دی؟ عموما خو مشهوره په خلکو کې دا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت په ټیم کې چونکې دی په غار باندې جال جوړه کړی و او مشرکینو ته دغه کړي و دا منع کړي و، نو په دې وجه د دې وجل ناجایز دي. دا خبره مشهوره ده. خو د دې نو دې باره کې د ابن باز رحمه الله فرمایي لا یوجد حرج فی ازالة آثار العنکبوت. دغه شان د جولا جالي ورانول د دې کې څه ګناه نشته، او هر چې هغه روایت دی چې قد كانت على غار حلاء الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر الصديق ذكر ذلك في بعض الاحاديث. لکه بعض حدیثو کې دا ذکر ده چې د غار خوله دې بنده کړې وه، فانه لا يمنع. نو دا نه منع کوي. اوس د الله د پیغمبر په غار باندې د دې جولا جاله موجودېدل دا په دې باندې دلیل نه دی ګڼي چې د دې وجل ناروا دي، ځکه د یو څیز وجل حراموالی دا دلیل غواړي. په دې باندې دلیل نشته چونکې دا ضرر ورکوي، نو کورم پې به دې ښکاري، نو په دې وجه باندې د دې وجل دا جایز دي.